أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة د دې په ابتدا کې مونږ یو څو خبرې وکړې چې رب العالمین ابتدا د حمد نه کړي. حمد ولی ابتدا کې ذکر کړ چې مونږ تاسو ته سلیقه او ادب خودلو چې تاسو هر حالت کې په خپلم شکر ادا کوئ او بل تم د شکر ترغیب ورکوي. مثال کے طور پر یو مریض له ورشه نو کم چې دسه ساده غونته ډاکټر وی یا پوره تجربه نه وی نو هغه مریض ته وی یاره ته خو ډېر خراب شوی، حالت دې ټیک نه ښکاري. او چې کوم داسې هوښیار انساني هغه وایي چې الحمدلله اوس ډېر ښه شوی، الله به دې نور هم ښه کړي. دا ورکوټي خبرې دي. یو عالم دا خبره کوله چې زه اسپتال کې وم نو دوه ډاکټران به راتلل، یو به سهار راتلو یو به ماښام راتلو. و یو ډېر هوښیار سړی و، ډېر سنجیده انسان و. نو یاغه چې به کله راغلو و یا زمون مریض ته به ویلې چې ماشاءالله ته خو اوس ډېر ښه شوی، رنګ دې م ښه و. حالانکې وایي مونږ ته م پته وای چې مریض خراب دی، خو هوښیار انسانو مریض به م لږ رایق شو چې واقعي زه ښه شوی یم. وایي په دې کې به بل رالو نو هغه به داسې ساده غوندې و چې راغلو چې ته خو نور هم خراب شوی، حالات دې ټیک نه ښکاري، منډې که ورشه فلانی ټسټ هم وکړه. وایي په هغې به یې دبا و ګزار کړو. قرآن مونږ ته وایي چې نه خلکو د خلکو حوصله افزایي کوئ، همت وله مه ټیټوئ. نو رب العالمین ابتدا د حمد نه وکړه. زنانو کې دا خصلت دی چې هغوی یو مریض وګوري نو کور ته راشي چې مریض خو ټیک نه ښکارېدو. زمونږ یا چې وه که نه هغې ته هم داسې مرض و، بیا وروسته لاړه. غواړي ده چې دی هم د دنیا نه لاړ شي، دی دلته څه کوي؟ دا هغه خلکو خبرې دي د چا حوصلې چې ښکته وي. اوچت همت والا انسان حوصله نه پرېږدي، هغې په رب ډېر غټ توکل وي. بهر صورت ابتدا د حمد نه وشوه. اوس ورپسې لفظ الله دی، الله، الحمدلله. حمدونه دي رب العالمین دپاره. اے ما او تا چې کوم د یو بل صفتونه کوو، فلانی ډېر ښه سړی دی، فلانی ډېر سنجیده سړی دی، فلانی ډېر پوهه سړی دی، فلانی ډېر ادب والا دی. دا مونږ چې د مخلوق صفتونه کوو دا اصل کې د خالق صفت دی. دا ځکه چې یو کس موبایل مثال کے طور پر یو کارخانے والا ایجاد کړی وي، ته چې د موبایل صفت کې نو ته هغه د کمپنۍ صفت کې. د مخلوق قدر دې کولو، د مخلوق عزت دې کولو، گویا کہ ته د رب العالمین قدر کې. یو سړی د مخلوق عزت نشي کولای، هغه د رب اکرام نشي کولای. حدیث کې راځي که نه رب العالمین به په روز د قیامت انسان ته وایي زه بیمار یم، تا زما بیمار پرسی نه ده کړی. ما سره مال نه و، تا مال نه راکولو، رب سره مال څه کمی دی.
رب سے بیماری کی چوئی زمان بیمار پرسی دی نہ دکڑے د مخلوق قدر کول د مخلوق عزت کول حدیث دے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ یو سڑے د مخلوق شکر نشی ادا کول ہے دا رب هم نشی ادا کول ہے دا بعض خلق چی مونگ تو اوچت مقامونو والا اخکاری اوچت مرتبو والا اخکاری دی کی یو اہم کردار دا دے چی دا مخلوق دیر عزت کئی وی زمان فالوورز چکم دی دا فالوورز سنگ تالاش کری فالوورز خلق زان لے جوڑی اور فالوورز پسی جوڑی گی پا کردار جوڑی گی ستایو کردار وی ستا با فالوورز وی نہ تچ مخلوق زانتا نشے کیچ کوالا ہے تب رب بندگی سرنگے ہوگی قرآن حکیم کے رب العالمین پیغمبر تو فرمائی اے پیغمبر دا کم صحابہ چیزان سر گورے دا صحابہ کرام صرف ستا علم تا ندی ناس تا اخلاق تا ناس دی کتبت زبانوی لنفضو من حولک دی بستا دا طرف نہ تختی دلے ہے اگرچہ پیغمبر ہے دا مخلوق سر خرویہ دا مخلوق سر برتاو دا انسان اچت و مرتبو ترسے ہر تنغواڑی چیزی عزت من شم تا بل عزت ورکا بل بنتا تی عزت ترکی یو تجربہ ناک سڑی فرمائل چی سڑے بل تخپل کرسی نشی پری خودے اغا اچت مرتبی تا نشی رسیدلے خپل سیٹ با بل تا پریدے اچت مقام تا ورسے بار صورت خبر اگدی گی طول حمدونا اللہ لردی دا مخلوق حمد دا گویا کے دا رب صفات دی دا صفتونم اللہ لردی ذکر لائق دا صفت آغا دے قرآن حکیم کے رب العالمین زان دا پارکم صفت ذکر کئی دا حمد نو رب سے فرمائی حمید علان کے یو حامد وی بل محمود وی یو حامد وی یو محمود وی حامد صفتو نہ کئی محمود چہ دا چا صفت کی گی دیتا محمود وی خو قرآن دسیونا فرمائل دا بازی خبری علمی دی خوچ غور سراؤ رہی انشاءاللہ مونگے پا آسان زبان کی پیش کو حامد ویلے کی گی حمد کون کی تفلانے ڈر خسڑے دے مثال مونگ دا رب صفتو نہ کو رب العالمین دا سے ذات دے رب العالمین دا سے ذات دے دا مونگ حامدینیو اور دا کم ذات چی صفت کی گی دیتا محمود ہوئی یعنی حمد کیا گیا مفعول سی خدا چہ دا چاہ حمد شوئی دیتا محمود ہوئی خو قرآن رب العالمین زان دا پارا محمود لب نہیں استعمال ہے چہ زاغا ذات یم چہ خلق زما صفتو نہ کئی رب دا سے نہ ہوئی رب سے ہوئی الحمید اے خلقو استاسو دا صفت اے ساجت نشتا کزما صفتو کئی او کنو نہ کئی زد صفتنو لائق یما استاسو دا حمد سے ضرورت نشتا چتا صبح حمد کوئی نو زبا محمود یم اے کہ حمدو کئی او کو نہ کئی زو حمید ساتھ یم ماں کی کمالات دی تیچی کمالی شخصیت دا بل پا زبان بان دوکا کے گی تا تغیو تنو اتڑیر نالائے کے تو پی خو سکے گا ما زانو تلا کہ نالائے کے نو خپکے گا ما اے او کہ قابل ہے داغے پا خبری مزا خپل کار بگئی تا تز خپل زان پا تشتکنا چاکے چی خپل کردار وی اگر خلقو پا خبرو اس پروانہ ساتی اغوی لگے دیوی کنا اغوالے دا پخپل کردار والا دے رب وی که صفتو که یو کونه کئی
زد کمالات لائق یم، ز کمالات والا یم. نو الحمدللہ طول صفتنا اللہ لره دی، خبره ختمه. او لام د پاره د تخصیص دی، خاص الله لره دی، مخلوق له نشتا. که د صفت لائق دی صرف اور صرف یو الله د صفت لائق دی. نو اس ور پس لفظ اللہ دے الحمدللہ. لفظ اللہ دا دا رب العالمین ذاتی نوم دے. لکه زما استا چکم نمونه دی زید، عمر، بکر، خالد، محمود، لیس کمثلہ شیء. اللہ له مثال نشتا. وللہ المثل الاعلی. اللہ له اوچت مثالونه دی. خو زمون چې سرنګ ذاتی نمونه دی دا سے دا رب العالمین ذاتی نم دے اللہ. دا نور نمونے چکم دی دا صفتی نمونے دی. الرحمن، الرحیم، رب، خالق، مالک، رازق، قہار، جبار، ستیر، غنی. دا طول صفتنا دا رب صفتی نمونے دی. دا رب العالمین ذاتی نم اللہ دے. خدا ہے دا دا رب ذاتی نوم نہ دے. دا فارسی کی لکه څرنګه چې انګلیش کې گاڈ ویلې کېږي، نور گاڈ خدا اللہ نوم نہ دے. خدا فارسی لفظ دے، بس مرجع رب دا، مراد تے رب دے، نور دا رب نوم نہ دے. دا رب ذاتی نوم اللہ دے. انگریزان ورطا گاڈ ہوئی، ہندوان ورطا مختلف نمونہ علی. دا ہر چابل زبان وی نور دا رب ذاتی نم اللہ دے. و دا لفظ اللہ کے ڈیر کمالات دی. یو عالم ڈیر ناشنا خبر کردے دا وی لفظ اللہ کی دمرلوی کمال لے کدا تا ټول ٹکڑے ٹکڑے کے کنا ہم پر رب دلالت کی. مثال کے طور پر بدے کی یو الف دے، دو لامون دی، یو ہا دا. نو اللہ دے اللہ لا الہ الا ہو. اے خلقو بل الہ نشتا سوا دا یو ذات نا چاغ رب العالمین دے. کالف تکٹ کے دو لامون پرے دے، یو ہا پرے دے، دری ٹکی پاتی شوال بیام پر رب دلالت کی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. خاص دا رب العالمین پہ اختیار کی ہاگا سدی چپ آسمانونو کی دی او ہاگا سا چپ ازمک کی دی. بیام پر رب دلالت کری. چلو بل لامم تکٹ کا الف دم تکٹ کرے، بل لامم تکٹ کا یو لام پاتی شو، یو ہا پاتی شو. بیام پر رب دلالت کری. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ فرمائی خاص دا رب العالمین پا اختیار کی دی آغا سا چپ آسمانونو کی دی او آغا سا چپ ازمکو کی دی. بیا پر رب دلالت کی. چلو الف ہم تکٹ کا، دو لامون ہم تکٹ کا، یو ہا پاتی شوا. بیام پر رب دلالت کی. قل هو اللہ احد. ہوا نا مراد اللہ دے. او اے پیغمبرہ چا رب العالمین یو دے. نو لفظ اللہ کی دمرا کمالات دی، ٹکڑے ٹکڑے کا ہم دا رب العالمین پسات دلالت کئی. دا سینو میزان لمختص کڑے دے. علماء تعریف کئی چھے لفظ اللہ سے تعریف دے. نو علماء فرمائی اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصفات الكمال المنزه عن صفات الزوال.
वही लफ्ज़ अल्लाह आलम दे यानी द रब्बुल आलमीन ज़ाती नूम दे लिज़ातिल वाजिबिल वजूद आग़ाज़ात द पारा चा आग़ा वाजिबुल वजूद दे पागी फना न रजी। कुरान के अल्लाह फरमाई कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर सब फनाशी दरब ज़ात वाजिबुल वजूद ज़ात दे दा न फना की मखलूक ब ख़त्म शी। इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ब बिया द मलाइकु न साखली बिया बवर्तुई नोर सोक पातिश्वर वही रब ज़ेम व द अर्श अनिउन की मलाइक दी हुक्म बवर्तुशी दे अर्श निउन कुना हम सावाखला अगुई ब मुफाज वो सोक पातिश्वर रब यो ज़ पातिम यो तो पाती रब पागिम मरगरा वली और ब्या बहु फरमाई लिमनिल मुल्कुल यौम ए खल्कोनन उए चिनंद चाबा चाहिदा सन्नाटा बचारी। रब्बुल आलमीन वो पखपल जवाबू की लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। ए खल्को कचरे नन बाचाहिदा सिर्फ और सिर्फ दयोजात द बलचा बाचाही न चली वाजिबुल वजूद ज़ात फना पे न रजी। अल मुस्तजमिअ लिजमीअ सिफातिल कमाल दिस ज़ादे च जम कौन कह दे लिजमीअ सिफातिल कमाल तोल कमाली सिफतुन लरा यो खुजमा उस्ताकम सिफतुन दी दा कमाली नदी ननश्ता सवाल निश्ता रब्बुल आलमीन सरा चिकम सिफतुन दी तोल कमाली सिफतुन लायक दे लिसिफातिल कमाल कमाली सिफतुन मुंग मवरू खुदा रब और दल खुजमू गुनती नहीं। अल्लाह फरमाई से यो है कुल हुवल्लाहु अहद सुकोई चज़म यो है नौला कस्ता यो दरब यो के डेर फर्क दे। तुम आवरे रब मावरी तुम गोरे रब गोरी खुस्ताओ जमा देखना कतल दा खुनाकिस थी सिफतुन दी नाकिस सिफतुन दी दाम रब राकेड़ी और रब्बुल आलमीन ढेर समीउ बसीर ज़ात है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाई कचरे पिंजो त्यारो की यो में गैर अवानवी मिसाल के तौर पर तक तो रशपवी और तक तोर अरवेज़म वी और तक तोर जंगलूम वी और तक तोर काणे वी और ब्या द काणी द पासा तक तोर में गे रवान वी पिंजत यारी दी वही कलच दा तक तोर में गे पतक तोर काणी बांधे पतक तोर जंगल की पतक तोर अरवेज़ा की पतक तोर अशप के रवान वी सुमरत यारे रब्बुल आलमीन द अर्श ना दागे दखपो कशारे औरी और दागे दखपो ने चिकम लिकिर खिजोड़ीगी रब अगद अर्श न गोरी दस ज़ात है लिजमीअ सिफातिल कमाल तोल कमाली सिफात रब्बुल आलमीन जमा करी। कुरान वही अल्लाह फरमाई कचरे वनी राजम की द तमामी दुनिया कुरान आयत है और टोल वनो ना कलम न जोड़ के यो वने न बसुमरा कलम न जोड़ेगी का सिर्फ दुमरा दसो का नोदा वने रागुंड के वो कलम न ते जोड़ के देश ज्यादत नवी टोल दुनिया दली कुन को द पारा काफी शाफी
او تچے بیا لا چانگا مانگا زنگل دا پاکستان زنگلات دا افریقی زنگلات دنیا زنگلات دی اللہ فرمائی ټولونا قلمونا جوڑ کئی راجمع کئی دا ټولی دنیا قلمونا دغرنگی دا سمندرونم راجمع کے واللہ کئیو کوئے ہم خالی کی چکلا دا صحیح پتور استعمالے اور رب العالمین فرمائی کوئی سکے دریابونا سکے سمندرونا راجمع کی یو سمندرونا در طولی دنیا بنا صحیح جوڑ کی اللہ فرمائی دے غنت نور رازی ما نفدت کلمات اللہ دا کلمونا بختم شی دا سیانی بختم شی لیکن ما نفدت کلمات اللہ کلمی دا رب العالمین کمالات دا رب العالمین صفتنا دا رب العالمین اسماء دا رب العالمین ختمی گی سمر الویزات قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قرآن خبر ہے کڑے نو رب سمر ذات دے سمر لوی ذات دے پور کمالی صفات را جمع کری المنزہ ان صفات الزوال پاک دے دا بدو صفتونونا پاک دے دا اغ صفاتونا چاگا ختمی کی رب تا طول دائمی صفات لازم دی بہر صورت داو دا لفظ اللہ مختصر تعریف بیا رب العالمین رب دے دا طول عالم اس چا رب العالمین ابتدا کی دا خبر او کڑا چا ما دا پار صفتون دی اللہ دا پار صفتون دی اس خی چا خلقو ما دا پار ذکر دی چا تاسو ماہو پی جنائی دا طول خلقو تربیت زکو اس رب العالمین منتخبل پی جنگلو خی چا ماہو پی جنائی زسو کم مخکم ما دا خبر کڑی چا مونگ رب حقیقتا ندے پی جندلے معشوم مار و لڑم ننی یریگی ولی آغا دا دے پا حقیقت ندے خبر قرآن وی وما قدر اللہ حق قدری تاسو رب صحیح ندے پی جندلے دا رب قدرم ندے کڑے اس رب خپل صفات بیانی مونگ خپل تعارف کئی ایک انسان ربو پی جندو رب بس دا دا ہدایت دا پار کافی شافی دا دا دیر خلق چی قرآن لنا رزی دا دیر خلق چی قرآن نوئی بس صرف دومره خبر یاده کړي یاره جی علمونه زیاد شول هیڅ علم نه دی زیاد ټول جهالت دی راوله یو تن چې ډېر غټ تعلیمي کړی وي دنیاوي ورته ووایه سورة البقره ترجمه راته وکړه تفسیر نه ترجمه وبم خاني مولا خو نه یم گمان کې دادا چې دا کار د مولیانو دی دا سیکولر خلق دا څه د بلی دنیا خلق نه دي سیکولر څه ته وایي چې هغوی د مولا کار صرف د جماعت سره دی بهر د مولا کار نشته ججان د دوی خپل یو قانون دی قرآن دا د جماعت پورې محدود دی دیته وایي سیکولر نظام سیکولر خلق مولا سړی چې په منبر وایي چې داسې اسې سیاسي یو اشاره وکړي خلق وایي جی دې د سیاست څه کار دی مونږ دا نه وایو چې په مسجدونو کې د سیاسي خبرې کېږي خو د خلکو ډایرکټ ذهن کې راځي دا د صرف الف باتا وایي د دې د نظام سره کار نشته
दे तो सेकुलर जहन। जी हमें पता चलता है हुकूमत को कैसे हैंडल किया जाए, बस जी बस द हालात मुंग तो पता लगी चिसिंग बे काबू को द मुलिया कार दे द सियासत सरा नूर शोबों के द कुरान से कार दे। मस्जिद पुएगा मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बस खबर खत्म ना। मुझे तो कुरान न असल के लिए वजह दादा चमु कुरान अहमियत न दे पी जंदले दादे चा किताब दा कुरान चो शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान से मतलब दे मुझ तो चो कुरान पी जने अहम म्याश के नाजिल शवे प अहम रोज नाजिल शवे लैलतुल क़दर खैरुम मिन अल्फ शहर। दा कुरान मुझ तो बार बार वली वही से चल ले वले मुझ तो वही चो कुरान पी जने। कुरान दे चा किताब है रब ची दू पी जंदो कुरान दू पी जंदो बस ता द हिदायत द पारा काफी शफी द पी जन गलो द डेर बेहतरीन शहर है। यो वाक़या बयानोम द पारा द इबरत जबाजी खबरी प वाक़यात प शिकल की द इबरतुनु प शिकल की द मतलुनु प शिकल की पेशगाम दे द पारा च जमा उस्ता जहन कुलौशी और अल्लाह रा तसही दीन कुलौ की कल च जहन महदूद हुई न बिया चे मामूली से खबर उसे दे तंगजड़ई च जहन कुलावी वसीवी दा हर खबर बर्दाश्त कवले छी। वाकया पदे कौम च असल शे पी जनगलो दा च पी जनगलो दे हासिल का बस तो लाड़े वो दे गटा वो योद्रे गलऊ पलारा वलाड़ू शपवा मख के बाचाहान बदशपे गर्जे दल दखल को द खैर व द खेगड़े पुख्तनी बे कावाली मालूमात बे कावलो द्रे कसान वलाड़ू बाचा पिपुई शो चिदा खोखले दी बाचा वाला रालो चालक सका वही अगी वर्ती वेले चत सके अब बाचा वर्ती वेले चसो खोखला द पारा रोते हम अद्रे वर्ती वेले मुंगम दखला द पारा रोती खुमुंगो रे हर तन्ना खलुजान सरा चसो पूरे वर के घट कमाल नवी बाचा वर्ती वेले जे मां किम कमाल शता पहले खपल कमालात हुआ है बेदर तजखपल कमाल हुआ है नियो गल वर्की वेले मां के दा कमाल ले च प दीवाल डेर मजबूत आवड़म कड़र गट दीवाल वली नवी बस द बिजोर और या मख सर पे आवड़म दा कमाल ले अबल वही हुई च मां के दा कमाल ले च स्पे ओ गपी माता द गपा पत लगी च दे सवई अबल गलवई मां के दा कमाल ले पो जरा का गम्मा तो पतली की खजाना चरता पड़ाता था ताकि से कमाल ले अब आचा और ती माँ के दा कमाल ले चिजुए मा चे पांसी दी कड़लेशी नो पांसी बवी अचोएम पांसी दी न कड़लेशी पांसी बनेवी पदी के ओबल तन रालो आगे वेले चजम खलाको वही ताकि से कमाल ले वही माँ के दा कमाल ले तासो खो ग्रुप जोड़ सो दाम दश पे रालो जम दश पे रालम तासो बम जुदा जुदा रागली है माँ के दा कमाल ले मारा कस न खता कीगी सबाला दाशपद योबल तसई नख करू खुमाल अल्लाह दा कमाल रा कड़े चिदा कम मलगिरी बस नजर में पे प्रेवतो बस माँ के दो पीजन गलू सिफत डेर जाते आगे वेले जो अकीदा खुंडर खसिफत दे दास ने चे रानो तख्तियो बल बस पयो कोरा उड़े दल और तोई राजाला का बरखेज आगा खपल कमाले खकारा को अबल तो ये अलग का दास पैसे हुई चुमण बस न दे खबर मालिक ता आवाज न किया से काफी खजाने वाले तो ही चुपो जरा खा का खजाना चढ़ता दशावा अगे वो की खजाना मालूम का बस गला उस लाड़ लो तख्ते दल
باچا ته خو ټولو پته وه چې فلانی فلانی دی اعلان یې وکړو فلانکی 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 دا 4 کسان دې حاضر شي چې ګورو پات کړو کې ودرېدل او د پانسۍ حکم یې پې ولګولو چې پانسي دې کړلی شي په دې کې یو غلو اکم چې پیژندګلو عادت و نو چې هغې وکته چې دا خو هغه مونږ څه د شپې چې کوم اوس ځان نه باچا جوړ کړی دا خو باچا و هغې وپېژندو هغې ورته ویلې باچا سلامت ته کوم مونږ سره وې او تا مونږ سره یو وعده کړې وه چې زه سره وخوځم پانسي به یې چې ونه خوځم نه به پانسي کېږئ اوس شا به مونږ پانسۍ نه بچ کا خپله واده پوره کا بس باچا ویلې چلو په دې خبره مې پرېښوئ ټول د پانسۍ نه بچ شول په کومه خبره غټ کمال چا کې و پیژندګلو والا کې که دا پیژندګلو والا نه پانسي شوي و ټول اصل شی پیژندګلو ده مونږ چې مونځ ته ولاړ یو داسې بېغمه او دکان سوچ کوو د رب نه کوو دا ولې دکان پیژنو رب نه پیژنو د مونځ ټایم وي اذانونه کېږي الفلا الفلا کامیابي کامیابي ما ورته دکان کې ناست یو ولې نه راځو دکان پیژنو رب نه پیژنو بس دا خلاصه ده اصل شی پیژندګلو ده مونږ قرآن وپېژندو مونږ دین وپېژندو مونږ رب وپېژندو مونږ د رب بندګان جوړ شو دا ملائک رب یې پېژندلی دی هغوی څه کلمات وایي 24 ګنټې په سجدې او په رکوع کې پرتې وي او پر ورځ د قیامت به وایي ما عبدناک حق عبادتې ربه مونږ خو ستا بندګي نه ده کړې ولې رب یې پېژندلی چې رب څوک دی مونږ رب پېژندلی نه دی نوریس خبره نه ده به هر صورت دا خبرې زه کله نه کله اوږدوم یا زیاتوم صرف اور صرف والله داسې نه چې بل څه مقصد صرف په دې مقصد چې زموږ ستاسو ذهن کولو شي همیشه دپاره به د دنیا دپاره منډې وخو په کار دی چې مونږ خلکو ته د قرآن دعوت وکړو په خپل هم پرې عمل وکړو تر څو پورې به ژوند داسې جهالت کې تېرو او که څوک نه پوهېږي وردی شي ایمرجنسي واړ ته هر ټایم ته خلک روان دي دې ته به پته ولګي چې دا انسان داسې شی دا خو ما ورته ویو چې داسې داسې کړپن ګرځو دا چې کله د رب گرفت کې رالی بیا دا ځمکه و اسمان یوم که روانېږي به بیا خلاصېدلی نه شي یو تن و حکیمو ځان سره څه دوایانې روانې کړې وې ګولۍ مولۍ وې په لاره ورته یو تن ویلې چې حکیم صاحب چېرته روان یې ورته یاره جي بس دا بیماران دي چې څوک بیماري بس یو ګولۍ ورکړم الله شفا ورکړي ته څوک یې وایي زه خو اسرائیل علیه السلام یم او پرېږده دا ګولۍ مولۍ دې لړه کا کاڼي چوره کا داسې واقعه ده مخکې هم درته ما ویلي واقعې څه د قرآن کرښې نه چې سبا له راته وایي جي دا په قرآن کې کم ځای کې ده داسې د عبرت دپاره خلک ذکر کوي وایي ته څوک وایي زه خو اسرائیل علیه السلام یم او پرېږده دا دوایانې دې لړه کا کاڼي چوره کا معده کا او چې کله یو مریض له ورځې نو که سر ته زه ولاړم د مریض پوه شه دا مریض مري دوایي مه ورکوه هغسې مري خلک به ډېر وایي چې ورکه حکیم صاحب ته وایې نه مړه وروره کس هسې نه پاتې کېږي او چې کله د یو مریض خپو ته ولاړو بس معمولي غوندې دا کاڼي م ورکه الله یې روغی بس دا حکیم صاحب چې به چېرته مریض له ورولو چې وبې که ته سر ته به چې ولاړو دی به ویلی چې دا خو اوس مري بس کس ته به ویلې دوایي ته حاجت نشته وروره دا کس ټیک نه دی واقعي کس به مړ شو بل چې به ورغلو نو چې وبې که ته اسرائیل علیه السلام به خپو ته ولاړو دی به ویلی چې دا خو اوس روغېږي لږ غوندې چوره به یې ورکړه واقعي هغه به ټیک شو دا حکیم ډېر مشهور شو هر چا به راغوستو یو ځل حکیم صاحب په خپله بیمار شو چې سر ته به یې وکتل اسرائیل علیه السلام به ولاړو نو سر ته خو نښه دا وه چې ساده نه اخلي دی به زر راتاو شو په کوناټو خپې به یې ورته کې
بیا به چوکته سر ته به ولاړ، بیا به ورته خپې راتاو کی او ورته وایي اوس ډېر خپې راتاوه راتاوه، ټایم دې پوره دی. ټایم چې دې پوره شي که نه، کله به دې ګردې فیل وي، کله به دې د سر رګ وشلیږي، بس بیا به دې ټینګې نه یې، بیا د دنیا ټول ډاکټران ودروه، دا ډاکټر په خپله ودروه. قدرت کاری چې د زړه ډاکټر د زړه په مرض کې الله مبتلا کی، مونږ تاسو ته ښایي هر څه زما لاس کې دي. دا یو گیم دی روان دی. قرآن کې د زندګۍ په باره کې رب لهون ولعب ویلی دی، لوبې دي. یو عالم وایي لوبې څنګه وي؟ لوبې داسې کرکټیان لګیا وي، کرکټ کوي، پچ پې ډکي، بالنګ کوي او بیټنګ کوي، تماشای ورته ناسي لاسونه پړه کوي. و آخر کې چې کرکټ یا لوبه ختم شي، هغې ډول ډبلي راواخلي روان شي، تماشۍ م روان شي. وی داسې دنیا ده، مونږ دنیا پرستو ته ګورو، وای بنګله جوړه که وګوره، شبه تم منډه که، خوشحالیږو، کله یو خوا ګاډي ته خوشحالیږو، کله یو ګیم دی روان دی. مونږ تماشا یو، دنیا پرسته خلک دا کلاړیان دي، کیلونه کوي، بس د هغوی کیم به ختم شي او زمونږ به هم ختم شي، ډول ډبلي به راغونډ کړو روان به شي. مونږ کې کم یو تن پاتې دی. په هر صورت رب العالمین پیژنګلو کوي چې خلکو ما وپېژنئ چې زه څوک یم، نو خپل صفات وروړي چې رب العالمین یم، الرحمن یم، الرحیم یم، مالک یوم الدین یم. انشاءالله زندگی وه مخکې به تفصیل کوو، او رب نه د عمل توفیق هم غواړئ چې څه وایو څه اورو، نو 100% عملونه کو چې 80% خو یو کو، چې زمون کور کې اعمال سیده شي، زمون ښځې سره کم سلوک، د ښځې زمون سره کم سلوک، دا ټول برابر شي. قرآن یو واحد کتاب دی چې دا د کور لین دین هم برابروي، د مسجد هم آبادوي. دغه رنګې د قرآن برکات کور ته م رسي. کم کور کې چې قرآن ویلی کېږي شیطانان تښتي، شیطانان نه راځي، د خلکو اتفاق راځي، اتحاد راځي، دشمنی خرابي ختمیږي، حسدونه ختمیږي. الله دې هم دغه رنګې دغه قرآن په برکت باندې زموږ د ټول مشکلات حل کړي. مونږ چې کم بیماران دي ناز دي، الله دې ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي. دغه رنګې زموږ کم اقربا وفات شوي دي، الله دې قبرونه د جنت باغچې وګرځوي، پسماندګانو ته دې صبر جمیل نصیب کړي. الہ العالمین تر څو پورې ژوندي یو، ژوند راته په قرآن و سنت راکړي. الہ العالمین که زړم خوښه وي او که نه خوښه، د قرآن او د سنت خادمان هم جوړ کړي. رب که په ژوند کې م خیر وي ژوند راکړي، او که په ژوند کې م خیر نه وي، په مرګ کې م خیر وي، الہ العالمین بیا مرګ راکړي. و الہ العالمین کلم د دنیا نه رخصتولو، عظیمې کلمې سم رخصت کړه چې په زبان هم د عظیمه کلمه جاری وي، لا اله الا الله محمد رسول الله.